بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، مینوالو، کتونکو. امید لرم چې ښه به یې. الله پاک یو همیشه ښه د باد ساته. الله پاک یو همیشه د صحت په جامه ساته. نن مې په دې ویډیو کې یو نوی پیغام راوړی دی، یو نوی ټرمینالوژي ده، فیوچر فوبیا. دا نوم ولا ما ورکړی دی، خو اوس پته نه چې په دې ته په فلسفي کې یا په سایکالوژي کې څه وایي، خو د پښتو کې به درته زه ایکسپلین کړم. فیوچر فوبیا مطلب دا دی د مستقبل نه خلک یارول. لکه موږ چې په شپږم اووم کې وو، نو اتم والا به وي هلکه تاسو به اتم ته راشئ، ستاسو به پته ولګي. بیا چې موږ اتم ته لاړو، بیا به نهم والا وي. دې ځل خو د بورډ اګزام دی، تاسو به نهم ته راشئ، پته به ولګي. نهم ته موږ لاړو، اګزام ورکو. لسم والا وي لسم ته به راشئ، پته به ولګي. بیا چې اپ ایس سی ته شو، اپ ایس سی والا به وي تاسو به اپ ایس سی ته راشئ، دا غټ غټ کتابونه دي، تاسو به خیر وبه ګورئ، پته به ولګي. نو دا یو یارې دا سیستم به داسې روانو. اف ایس سی وشوه، بیا به چا وي میډیکل ته به ځي، میډیکل ته به راشي، چا به انجینیرینګ ته به راشي، چا به بیچلر ته به راشي، پته به دې ولګي. پریزنټیشن به کویزونه به یونیورسټي به، او حالات ډېر سخت خراب دي. بیچلر هم په دې چل کې وشو. اوس بعضې خلک وایي لکه مثال په طور بهر ملک ته به راشي، پته به دې ولګي. داسې څوک اکثر وایي زه تاسو به پریکټیکل لایف ته راشئ، په خپله به درته اندازه وشي پیسې به څنګه ګټې. یا اکثر خلک وایي بهر ملک ته به راشي، پته به دې ولګي. اوس زما د دونه عمر وشو 25 سال، او ما ته لا پته ونه لګېده چې دا څه قصه وه. دا اصل کې موږ چې په خپله د یو سټیج نه تیر شو، نو موږ بیا هغه را روان خلک یارو. لکه مثال په طور موږ به هم موږ چې لسم کې لږې نمبرې واخیستې، موږ به را روان کسان ته وي تاسو به لسم ته راشئ، ستاسو به پته ولګي. هغه بیا چې کال له هغو په لسم کې نمبرې واخیستې، دونه ډېرې نمبرې واخیستې چې موږ به د شرم نه خپلې نمبرې نشو ویلی. نو زما مطلب دا دی چې تاسو د یو سټیج نه پاس شوئ، نو را روان خلک به ستاسو نه ښه ایډوانس وي. یو کال به کم از کم ستاسو نه ایډوانس وي، یو کال به هغه ترقي یافته وي، یو کال به د هغو سره نالج سیوای. لکه مثال په طور زه خپل سټوډنټانو ته یم چې تاسو زموږ نه ډېر قابلان یې. ولې؟ موږ په 2018-19 کې لسم پاس کړی دی، تاسو په 25 کې لسم پاس کوئ. نو تاسو ته اے آی ټولز راغلی دي، تاسو ته ډیپ سیک، چیټ جی پی ټي، کمپیوټر ایډوانس شوي دي، موبایل ایډوانس شوي دي، سیستم ایډوانس شوی دی، ماډرن ریسرچ شوي دي په دې شپږ اووه کاله کې. نو دا شپږ اووه کاله موږ ستاسو نه زاړه یو، او شپږ اووه کاله تاسو زموږ نه نوي یې، تاسو زموږ نه ایډوانس یې، نو تاسو زموږ نه ښه یې. په دې طریقه زه خپل جونیرز، زه خپل کشران چې دي هغه اپریشیټ کوم، یاروم یې نه، د هغو په اړه کې داسې یاره نه اچوم. اکثر خلک وایي واده به وکړي، پته به دې ولګي. څوک وایي بچي به دې وشي، پته به دې ولګي. څوک وایي مسلې به د باندې راشي، پته به دې ولګي. ګورئ دا هر څه چې دي که نه، دا الریډي زموږ خو دا ایمان دی چې دا لیکلي شوي دي. نو چې لیکلي شوي دي، یو خبره ما له سبا له لیکلي شوې ده، نو په هغې زه د خپل نننۍ ورځ ولې خرابه کړم. موږ په فیوچر باندې اکثر خپل پریزنس خرابو، خپل نننۍ ورځ د سبا په سوچ کې تباه کو. نو مطلب مې دا دی چې څونه هم کتونکي دي هغو ته دا یم چې دا یاره مه خوروئ. د دې سره هغه کم را روان کس چې هغه په کانفیډنس کې ډېر کمی راشي، هغه ډېر ډیموټیویټ شي، هغه وایي چې یاره زه به څه کومه. لکه موږ چې په خپله وو، نو موږ به دا سوچ کوو چې یاره پریکټیکل لایف دی. اوس موږ خپله پریکټیکل لایف ته انټر شوي یو. پریکټیکل لایف مین چې ته خپله ذمهواري په خپله باندې چوته کړي. پریکټیکل لایف ته موږ به څه کوو، پلانکې کاکا دکاندار دی، پلانکې ماما ډاکټر دی، پلانکې انجینیر دی، پلانکې پروفیسر دی، څوک بزنس کوي خپل. ګوره چې موږ به څه چل کوو. ګوره تا له به خدای پاک خپله یوه نوړۍ لیکلي، هغه به ستا خولې له راځي. په هغه سوچونو باندې دا زموږ هغه خپل ژوند چې دی که نه، دا زموږ په دغه یره کې تیر شي. نو دا کم د مستقبل دا یره چې ده، دا کم فوبیا چې ده، دا د مخکیني کسان خورئ. او که تاسو چېرته بهر ملکونو ته لاړ شئ یا دغه شي، نو هغه کانفیډنس ورکوي. مثال په طور پروفیسر دی، نو هغه به کوشش دا کوي چې دا زما دا کوم سټوډنټ دی یا زما سره کوم ریسرچ دا کس دی، دی ډېر ښه لاړ شي، مخکې لاړ شي. او موږ چې یو، نو موږ همیشه کوشش کوو یو کار زمانه نه دی شوی. مثال په طور زه په خپله صحیح انجینیر نه یم جوړ شوی، نو چې دا بل ګورې د سره جوړ نه شي. نو مطلب مې دا دی په دې نننۍ ویډیو کې دا واړه خبرې دي. زه په دې ویډیوګانې جوړوم، مې بي دا تاسو ته ډېرې وړې خبرې ښکارېږي، خو د دې وړو خبرو سره د بل انسان په زندګۍ باندې یو ډېر غټ اثر
نیګیټیو اثر پرېوتی شي. نو که چېرته موږ خپل بچي ته، خپل کشر ته، خپل جونیر ته هغه ته دا ووایو چې یاره که دا یو کار ما نه دی کړی خو زما په تا یقین دی ته یې کولی شي، نو زما یقین دی چې لکه هغه کس به یې کوي. اکثر زموږ په دې پښتنو معاشره کې اکثر پلاران لکه اوس زوی و چې یا بابا زه کرکټر جوړېږم، زه اکټر جوړېږم، زه ساینسدان جوړېږم، یا زه چېرته ښه ایتلیټ جوړېږم. پلار ورته وایي مړه کښېنه سړیه، ستا پلار ایتلیټ و چې ته ایتلیټ اوس جوړېږي، یا ستا پلار چېرته ساینسداني تجربې کړي دي. نو ماشوم دپاره موټیویشن تاسو له 3 کسان درکولی شي. هغه 3 کسان چې د هغو خبره ستاسو دپاره اهمیت لري. یو د ټول نه ښه موټیویشن تاسو له مور او پلار درکولی شي، ځکه د مور او پلار خبره ستاسو دپاره اهمیت لري. دویم تاسو له ټیچر موټیویشن درکولی شي، ټیچر خبره ستاسو دپاره اهمیت لري. بل چې ستاسو کوم ډېر ډیف ملګری د هغه خبره ستا دپاره اهمیت لري، نو که هغه تا ته ووایي چې هلکه ښه روان یې، نو ته وایې هلکه دا دی ټیک وایي. اوس د لارې کوڅې د خلکو په خبرو باندې ستا پروا نه وي، نو که هغه ستا دپاره ښه ووایي او که بد ووایي، نو نه پرې ته موټیویټ کېږي او نه پرې ډي موټیویټ کېږي. نو د دې ویډیو د مقصد مې دا دی چې اکثر تاسو ډېره وړه خبره وکوئ، خو د هغې د لاسه د بل کس لایف، د بل کس کیریر چې دی تباه شي، ځکه هغه تا د ځان دپاره انسپریشن ګڼي، تا ډېر ښه ملګری ګڼي، تا ډېر ښه سینیر ګڼي، او تا هغه ته داسې خبره وکړي چې د هغه کوم د لایف هغه ریدم چې دی هغه مات شي، نو ستا په وجه دا سړی ډیموټیویټ شي. صحیح ده؟ نو په دې خبرو باندې موږ ټولو له فوکس کول پکار دي، او خپل کم کارونه چې زموږ نه نه دي شوي، نو زموږ دا پکار ده چې دا سوچ چې دا را روان کسان یې وکړي.